इंशाअल्लाह बिला ताखीर हज़रत शेख साहब बखल तफसीली खिताब और दुआ फरमाई टोल मलगरी पेंडाल त दनना राशे और दावला मलगरी टोल बखल खलजैन बानिकीन है जो बिला ताखीर दावत वरकोम मुहद्दिस कबीर ज़ीनतुल मुहद्दिसीन हज़रत शेख साहब दामत बरकातुहुल आलियता से अगीस्ता सुबान दे तखलो ख्यालात इज़हार फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना वसनदना वरहमतना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु सय्यदल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहहिर वरुज्ज़ फ़हजुर। दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दज़े लो इज्तिमा हाजिरीन मुसलमानान रो यवार बिया पदगा जामिया महमूदिया तुरंगई के ददे मदरसे ददे तालीमी काल इख्तितामी जलसा दगा मदरसा जामिया महमूदिया के चिकमो बच्चों खत्मुन करी दी और कुरान शरीफुन याद करी दी हिफ्ज़ नाज़िरा वगैरह के सुमर खिदमत शवे दे पदे काल के द अरे खिदमतो समारा और नतीजा नंस्ता सुमख के दा ग्राम कदर मुहतरम रो पीर तरीक़त शरीयत हज़रत मौलाना मसूद रहमान साहब जी दमजदहुम कि पकम इखलास सर दगा इदारे बुनियाद खेले
او ما بار بار هم دلته دا ویلي دي چې د دې مدرسې دپاره او د دې ادارې دپاره د دغې جامعې محتمم بانی مؤسس حضرت مولانا مسعود الرحمن صاحب دې د مجدهم ډېر لوی محنت کړی. دا د تورنزو خلکو ته هم پته ده، دا ما ته پته ده، دې بچو ته به هم دومره پته نه دا لا نو د څومره خواري کړې ده، څومره محنت کړی دی. او دا یو خواهش و هغه وخت کې خو په تورنزو کې بله مدرسه نه وه. زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به د وړې دورې درس کوه. داسې باضابطه مدرسه نه وه، د حفظ مدرسه نه وه، د تجوید او د قرات مدرسه نه وه. صفا خبره ده. او د ډېر محنت وکړو، یو ځای بل ځای بل ځای چې د الله د کتاب د قرآن شریف د حفظ یو خدمت وشي، دلته حافظان تیار شي. او الحمدلله دا یو ملنګ فقیر انسان دی او ډېر محنت یې وکړ او دغه محنت په نتیجه کې الله دغه اداره قایمه کړه. او هر کال د دې ادارې نه یوازې زمونږ د کلي نه د ګیر چاپېره علاقو د دې وطن بې شمېره هلکان حافظان جوړېږي او خپلو کورونو ته روانېږي او ځي. زمانو دا یو څیز وي د انسان ته مدرسه چلول ډېر ګران کار، قسم دې بل ته لاس نیول اسان کار نه دی. یو دوست دی زما یو مخکې ما ته ټلیفون وکړو، دا 5 کاله شو زما رابطه ورسره نه شي. ما ته یې وویل چې د مدرسې دپاره چې ته ځې وګوره، ستا خپل اول خو یې ته ووایي ستا خپله مدرسه مې زما خپله ذاتي چې زه محتمم یم، زما مدرسه نشته. وی ولې؟ مې بس نشته. وی ځان له ځای وګوره چې کوم ښه ځای تا خوښ کړ زه درته الم. ما ورته خاندل مې چې ځای والم بیا به څه وي. دوی مدرسه کې جومات دی، بیا د جومات پروګرام به درته وکړم. زما دوستان دي، دوبۍ نه یې ټلیفون کړی. نو مې چې جومات جوړ کړي بیا به څه وي؟ وی بیا پکې مدرسه به جوړه کړو. مې بیا وی بیا څه خو بیا ته پې شوقان دې پېژنه دې ماروی بیا او بیا او بیا څه مانا؟ مې مدرسه چې زه جوړوم هغې له به استادان نیسم، تنخوا به ورکوم. مدرسه جوړوم هغې له د بجلی بل نه به غم کوم، د ګیس بل نه به غم کوم، طالبان به را سره درېږي د هغې د لنګر غم به کوم. دا به د کوم ځای نه انعامات وي، دغه د خپل کار دی. مې به دغه رستا خپل کاري بل دی چې د جوړوه. زه نشم په دا سپینه ګیره به زه خلکو ته په کوڅو کې ودرېږم، زه به چنده غواړم، منت به کوم، سوال به کوم. څوک به چنده راکړي او څوک به رانه کړي، څوک به راپسې نورې خبرې شروع کړي. قسم دې د محتمم، زه ګورې رښتیا خبرې درته کوم او دس کړم چې محتمم په اخلاص د مدرسې خدمت کې ډېر لوی اجر او ثواب دی. اسانه خبره نه ده اداره چلول، دې کې ډېر لوی ثواب دی. د دې مدرسې زه به ده ووایم چې دلته څومره مدرسین لګیا دي او هغوی درسونه کوي او د هر مدرس څومره ثواب کېږي، د هغه به نه کمیږي، د هغې برابر ثواب به د محتمم صاحب کېږي. دې باعث دی ده ورته مدرسه جوړه کړې. دلته چې څومره طالبان لګیا دي او زده کړه کوي، حافظان جوړېږي، ناظره خوانان جوړېږي، د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغې به نه کمیږي، د هغې برابر به د محتمم صاحب کېږي. ځکه د دې باعث دی، دې سبب دی، دې مقدمه ده. او چې څومره خلک چندې ورکوي، دې کې خو صریح د بخاري شریف حدیث دی چې تا له څوک پیسې درکړي چې دا یو ځای کې ولګوه او ته د زړه د خوشحالۍ نه په هغه ځای کې ولګې چې کوم یې درته ښولی دی. دوی به د نفس پر زړه د خوشحالۍ نه چې هغه د ورکوونکي څومره ثواب کېږي د هغه به نه کېږي، د هغې برابر ثواب د دې لګوونکي کېږي. څومره ثواب د محتمم صاحب.
خو شی ګران کار دی آسان کار نه مولانا ظهور الحق صاحب پیر محمد جان څه کړل مولانا ظهور الحق صاحب د دې تنګي هغه جامع اسلامیه ما هم پکې درس کړی دا د آقا الفضل وی زوما جمعه ګل حاجي صاحب خدای دې وبخي د مدرسې محتمم عبدالمالک حاجي صاحب مولانا صاحب د مدرسې ناظم او څلور پنځه کسودي په رجب کې د پنځو شپږو لسو کسو یو ګروپ ګرځېده چندې دپاره ده تنګي د مدرسې وی لاړو پېښور ته خشته سپینې جامې او پټکي مټکي چنده چې غواړې نو اسان کار نه دی خړو جامو کې چې ورلې 10 روپۍ به درکوي او چې ځان دې لږ ور زیات کړه نو سل به درکوي شکل به جوړی وی لاړو چندې لاسم ښه جامه ښي او د اشرف روډ دا پخوا به فردوس سینما وي دې ته مخامخ دا چې کوم روډ تللی دی چوکیاتګار ته دغلته رتوب دوکانونه دي دا روجې او غوړي خلک چې خادی کوي یا دوکانونه لرو په توپ دغه ځای نه روډ وی هلته لاړو یو دوکاندار له چندې دپاره ښه لوی دوکان یې دی خلک د دغه سوداګانې کوي چې ورلو وی هغه راپاڅېدو حاجي ښه مزېدار هم سیقه سړی دی را تر غاړه وه او ویل شابه راځئ خلکو ته ویله کورسۍ کې دنې دوکان ته دننه کړو ښه مزېدارې کورسۍ راته کېښودی او کېنولو ډېر په قدر او په عزت یې کېنولو وی زمونږ تمه پیدا شوه چې سړي خو زمونږ ډېر اکرام وکړو ډېر عزت وکړو که خیر انشاءالله چنده به ښه درنه راکوي وی چې لږ ساعت تېر شو چای م راله ووی هلکه شابه تورې چای او مزېدار او بسکټ او خوراوړو وی ښه زمونږ یې مضبوط عزت وکړو په کورسو کېنړو مېز یې راته کېښود دوکان کې دننه وی بیا وایي چې حضرت څنګه راغلی مونږ رسید بکره وویسته چې تنګي کې یو مدرسه وه مونږ د هغې چندې له راغلي وو یاره چې وی دا م ورته ووې وی دا حاجي صاحب دا تندی راوپړسېد مخ یې تک سور شو او وی هغه هلکانو ته چې اخواسې وځئ نیک بختو زمان بلا وخت خراب که ما وی که تاسو چې ته واده دی غوړیلې روجې اخلی بلا ګاکم راله خراب کو دلته رالی کورسو تم ډډې والې یا خدایه دا څه په مصیبت وړې دا سړي خو زمونږ ګټه بېعزتي شروع کړه او را ورته سو چې بس دی هله شابه وځئ هغه پیاله نیمګړې نیم ګوټم کړی دی او نیم هم نه دی کړی همدمره نو اوس چته تېرېږي هله شابه بلا وخت خراب که ما ویږئ تاسو سودا کوئ چنده وی د جیب 200 روپۍ راویستې 200 او هغه 200 روپۍ راکړې وی به دا والې ځئ په مخه مخه مونږ ورته وی څه نوم ولیکو وی دله یو بل ته وکتل کېدای شي دې نوم کې څه تخفیف مخفیف کړی او بل څه یې ویلي نه حاجي صاحب څه نوم دله ولیکې خدای نوم دې څه دی چې تا څه نوم دی وی دله ولیکې چې ما تاسو نه په لومړي وخت تپوس ونه کړ او دلته مې کورسو ته کېنولو چای مې دله ووې د دله یم وځې نوم لیکو څو نوم ولیکو ما 200 روپو سره م څه وکړل مې که زه وې دغه ځای کې قسم په خدای چې دا 200 روپۍ مې د بوټ په دې ویښ پورې نښلولې او په دا مخ مې یو څو څپېړی وه قسم دی دا ځای ناست یم مولانا روح الله صاحب او خدای پاک دې وبخي دا نومانیت منظور محتمم صاحب ما ته ویل زه چې ځو پېښور ته چکر لګو ما پکې درس کوم نه ښه خو چې ده به چنده غوښته زه به ته یې خوا شم ما زه چندې مندې نه غواړم دا کار ما ته ګران دی صدر کې یو ځای ته ورغلو یو دوکاندار ته هغه ته وایي چنده راکړه هغه والا 100 روپۍ راوویستې 100 وی دا والا دی ورته وایي روح الله مولوي صاحب او حالانکې دا د مولانا روح الله صاحب دوست و یو وخت کې مولانا انتشام الحق صاحب رحمت الله علیه هغه مرکزی جمعیت علماء اسلام دا ممبرانو په شریکه روح الله صاحب ته ظالمه مخکې دې 1500 راکړل نو بیا دې 400 کړې نو بیا دې 300 کړې نو بیا دې 200 کړې نو اوس دې سل کړې دې ګرانې ته وګوره استاد چندې ته وګوره
کمبخته پکار دا وه چې لږې دې زیاتې کړې او ورته څه وایي دا واورئ او ورته وایي ته یو سوالګری خو نه یې سهار نه ماښامه پورې دا سوالګري راختئ او څوک د مدرسې دپاره او څوک د جومات چندې غواړي یاره خو چې دی وي هغه 100 روپو ته مې لاس کړې او په دا مخ د پاسه مې ورته ورویستې زه د وسه او مې که دویمه وایي اوس مې شروع کوم هلیسته د وسه دا سوالګري دی دا ځان له پیسې غواړي راشه مدرسه وګوره په مدرسه کې د قرآن او د سنت ټوله خدمت کېږي د الله د دین د خدمت لپاره دی لګیا دي په کوڅو کې ګرځي په کار دا وه دا دین د ده نه دی دا دین ستا دی دا قرآن یوازې د محتمم نه دی دا زمونږ د ټولو دی دا دین یوازې د محتمم نه دی زمونږ د ټولو دی پیغمبر یوازې د محتمم نه دی دا زمونږ د ټولو دی په کار دا وه چې دی تاسو کېنولو یې په مدرسه کې چې ته کېنه ته به نه ګرځې موږ به خپله راځو زمونږ د دین خدمت کې سړي سر ښکته کړی دویمه نوې مې که دویمه وی چې اوس ته سره هغه کاته وکړم چې ته په اشنغري پښتون وراوړېدلې سم دی د مازدیګر وه غږ یې نه کوم چې دې خوا کې روح الله مولوي صاحب ما ته وی هغه 100 روپۍ وی هغه دې مراله غر کې کړې وی تارې سړی ځان سره ګرځې مې زره دلتوب چندو پسې نه ګرځم ته ما دا پیسې نه لګي ثواب ډېر زیات قسم په خدای لیکن د بل نه چنده غوښتل او لاس نیول دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دا محتمم لګیا دی د هرې مدرسې محتمم او بله مو بیا چې څوک 100 روپۍ چنده درکوي په کال کې 1000 بیا به څه کې چې مړی وشي د جنازې نه مخکې به هم ځې دوا به کوې ولې که نه کې خو چنده یې درکړی جنازې له به هم ځې هلته به تقریر هم کې هلته به هم دوا کې 3 ورځې به بیا هم ځې چې چنده یې درکړې ده ولې که نه ځې بیا وایي چنده موږ نه چندې غواړې او مړو نه نه راځي 3 ورځې به تعزیت د دې وګړه کې به ناستې بیا به هم غټې غټې دواګانې کې هله به ترې صبرېږي چې هغه مړې ونه په جنت فردوس ور دننه ولې 100 روپۍ درکړې او که یو ځل لا نه دی چندې پسې راختئ او زمونږ دواګانو لوست نه راځي چندې پسې راختئ او زمونږ جنازو لوست نه راځي زما قسم دی رون زه د مخکې ورځو کې کراچۍ ته تللی وم هلته مې بیان زما شاګرد دی یو مدرسې محتمم هم دی ولته شیخ الحدیث هم دی کراچۍ کې غټه مدرسه راوړه ده ورېدلته ما سره کړه چې زه ورغلم کېناستم ما ته لکه مدرسې سسټم د څنګه ډېره ښایسته مدرسه او ښه حاصل دی ما ته الحمدلله مې څه پوزیشن د څنګه چلېږي بس خدای پاک چلي او ښې چلی مې چندو څه سسټم یې دلته ما ته ویل دا سسټم دی چې اوس ته وی اوسنی نننی درته وی وی ستا د راتلو نه مخکې زمونږ د مدرسې یو ماشوم بارو ته لفافه ورسره وه وی دا لفافه چا راکړه چې دا ورکه مدرسې چندره مدرسه کې ورکه سړي ځان هم ونه ښو چې زه څوک یم او نه اخلاق لفافه چې ما کوله وکړه 12.5 लाख روپۍ پکې پرتې او دلته پکې لیکلي و ایک طالب دعا بس از طرف ایک طالب دعا دلته چندې پر خپله خلک راوړي مونږ خبر هم نه یو دلته ګوري لیکن زما ورونو چنده غوښتل مدرسه چلو دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی ثواب یې ډېر زیات دی او قسم دی چې آسان کار نه دی ډېر ګران کار دی د شپې برې سودی چې خدای پاکه د ماشومان طالبان دي د دې روټۍ به سبا وشي او که به ونه شي د دې ترکاري به وشي او که ترکاري به ونه شي دارالعلوم دیوبند ته یو انګریز راغی محتمم صاحب له راغی وایي ستاسو څونه خرچه ده د کال وایي دا خو مختلف وي کله یو شان وایي نه تاسو ما ته وښایئ هغه ورته هغه رجسټر راوایسته وایي زمونږ دغه وایي آمد څومره دی آمدن وایي آمدن څه زره یې دی سم نشته نه د دې بجټ کې دومره پیسې لګي او دې لپاره دومره پیسې راځي دا د کوم ځای نه راځي وایي قسم په خدای کې سم شته وایي یې نه مانتا دا نه مانتا څه دوکانونه به یې څه منډۍ به یې ذریعه مدن به یې خامخا په دې جون کې دا ټول سرکاري خلک آمد او خرچ برابر کې د سوم دومره آمد دی دومره خرچه دی یا ورته خرچه کمه کړي یا ورته آمد په ټکسونو زیات کړي دې ته متوازن بجټ وایي
د کوم ځای نه راځي یاره وي په خدای که پته لګي څنګه دومره لنګر کې خرچه را طالبان ډوډۍ خوري استادان تنخواګانې اخلي د بجلی بیلونه ورکوي باده کېږي او ته پته نشته چې د کوم ځای نه راځي وایي بس هېڅ معلومات نشته څنګه چلېږي وایي په دې مونږ هم نه پوهېږو هغه انګرېز لاړ واپس راغی هغه زمانه د انګرېزانو دور و هغه ملګري دی یاره دا ګولیان خو ټیک ده چې د اسلام خدمت کوي خو دا خو ډېر بې کسه ما خو پېړه خفه شو 200 روپۍ راوویستې محتمم صاحب لی ورکې وی دا زما د طرف نه د مدرسې په آمد کې په چنده کې جمع کړه محتمم صاحب ورته وی آپ نے کیا کہا ابھی تھوڑا سا پہلے وی ما وی چې دا پیسې د کم ځای نه راځي وی دا پیسې په دغه طریقه راځي چې دا تا 200 روپۍ کنه راکړي دقسې یو مسلمان راځي او هغې مدرسې له چنده ورکوي بس هغه دارالعلوم دیوبند نه خدای پاک څومره ځلنده نور جوړ کړ ګران کار د قسم په خدای چنده غوښتل اوس به ستاسو زړه کې یو سوچ راځي په شریکه به دا سوچ شیر کوو انشاءالله چې دا دونه ګران کار دا محتمم کوي ولې زه خو ورته نشم ټینګېدی مولانا مسعود الرحمن صاحب بل محتمم ولې دا دونه ګران کوي دا مدرس په دا 15,000 روپۍ تنخواه دا 24 ګنټې خدمت ولې کوي چې دونه ګران کار دی ولې کوي د دې ولې جواب وره دا ولې جواب دا دی چې د دې محترم صاحب د دې حافظ صاحب د دې قاري صاحب د دې مولا صاحب د دې مفتي صاحب د دې شیخ صاحب په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د خورولو او د راوړلو هغه فکر او سوچ پروت دی چې ښه دا هغه دین دی چې د کوم دین دپاره زما ښکلي مبارک پیغمبر غاښ مات شوی دا هغه دین دی چې د کوم دین دپاره زما د رسول الله مبارک مخ زخمي شوی دی دا هغه دین اسلام دی د کوم دین دپاره چې حضرت حمزه رضی الله عنه ټک ټوک شوی دی دا هغه دین دی د کوم دین دپاره چې حضرت بلال په غنو د پاسه سمللو شوی په غنو قسم دی یو ځل حضرت بلال نه حضرت عمر فاروق تپوس وکړ بلاله ډېر لوی تکلیفات درته په مکه کې رسېدل موږ هېڅ هم نشو کولی بلکې یو وخت کې خو بلاله زه به هم ستا تماشې ته ولاړو دا هغه وخت و چې حضرت عمر لا اسلام نه وروړو ډېر لوی تکلیف به درته بلاله رسېده څه حال به دی حضرت بلال ورته وی امیر المؤمنین عمر او حقی تکلیفات خو ډېر چې زه به یې بوتلم او په شګو به یې په ګرمو شګو سملولم او زما په سینه به یې ګرمې تیږې د پاسه کېښودې او زما به به جامې ویستې عمره امیر المؤمنین زما به به جامې کمیس پر توږ لرې کړل ماشومانو له به یې د غنو څانګې ورکړل زه به یې د مکې په کوڅو کې ځغلوډم عمره سخت وخت و سخت لیکن چې دغه وخت کې به ما د الله د یو صفت اعلان کو الله احد په خدای قسم چې دغې اواز سره زه نه د غنو په درد پوهېدم او نه په هغه درنو تیږو او نه په هغه شګو سملولو په تو پوهېدم ما وی یا الله چې ته راضي شي زما نه مره دا ډېره زیاته حضرت خباب نه تپوس کوي خباب تا خو د اسلام دپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړې دي خباب ابن ارت یو راته ووایه امیر المؤمنین حضرت عمر ما نه تپوس مه کوه زما د دې شا نه تپوس وکوه سل ظهري شا نه مې تپوس وکړه نو چې لمن یې ورته اوچته کړه ویې کتل حضرت عمر په جلا شو حالانکه سخت انسان و په صحابو کې اشدهم فی امر الله سخت انسان په جړا شو وی خباب دا سملا خو ما د چا په دنیا کې نه ده لیدل اسې راته یې ویل یو خبره خو راته وکړه وی عمره بو به تلم نو سکاره به یې راته په ځمکه واچول ګرم سکاره او په هغې د پاسه به یې سملولم زما د وجود نه به هغه وینې او اوبه وبهیدې او د سکرو هغه تپش او تو به یې ختم
د مولا او د حافظ مخکې دقه شی پروت دی چې دا کومې قربانۍ زموږ صحابه ورکړې کومه قرباني چې محترم پیغمبر ورکړې ده دا پرېږدم داسې دا دین سټاپ کړم او کله کوم مقصد له رسول الله دا کړی دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دا قرآن ورسوه خلقو ته پیغمبر په دومره تکلیف ورسوه صحابو ورسوه زه کینم نه رسوم او که ورسوم که وایي کینه په ارام خپل کار به کوي زه به د خپل مبارک پیغمبر سره د قیامت پر ورځ سترګې سینګله کوم زه به الله له جواب څه ورکوم او که وایي چې نه ورسوه نو رسول هم دقه چندو په دغه تکلیفاتو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل د حضور پاک نه تپوس وکړو وی د الله رسول په دنیا کې سخته ورځ پتا کومه راغلې وی عائشہ چې ستا د قوم نه نامایوسه شوم او طایف ته لاړم او د طایف نه واپس راتلم عائشہ ډېره سخت وخت و ډېر سخت چې د طایف سردارانو ما پسې خپل غلامان او ماشومان را پسې کړل او دوی په کړنو ویشتم او زما د وجود نه وینې روانې وې لاندې بهېدې او دغه وخت کې ملک الجبال او جبریل راځي جبریل وی د الله رسول دا ما سره یو فرشته ده د غرونو مشره فرشته راغلې ده او تا سره یو دوه خبرې کوي سوی وی ما الله نه اجازت وغوښته اسمان فرشتې جاړي اسمان کے فرشتے اللہ تزاری کئی اللہ ستایو بندستا دا پارا نند طائف پا کسو پلارو کے پکاو ویشتلی کی گئی دوبرا مظلومیت اللہ دا ظالمان حالات کا ملک الجبال راضی ما اللہ نے اجازت ہو ما تا حکمو کا دا طائف دا دو غرور اچت کم او دا دے خلقو پسرونی کے لیکن دا رسول اللہ مبارک مقصد دانو چې دا کافران دې هلاک شي دا مقصد نو مقصد دا چې دا خدای مسلمانان نه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه پوهېږي دا نه پوهېږي خدای مونږ هم دې خلکو ته دا دعاګانې کوو مونږ ته بعضې خلک وایي پلانکي درپسې دا ووایي سوشل میډیا باندې پلانکي دا ووایي ما یې نه هر څه چې وایي وایي دا نه پوهېږي زه خو پوهېږم زما څه کار دی چې زه ورته خیره کړم الله هدایت ورنصیب کړي زه په دې خوشحاله یم هر مولا په دې خوشحالېږي چې د رسول الله مبارک امت ډېرې د قیامت پر ورځ زه په دې نه خوشحالېږم چې امت دې برباد شي هلاک دي شي دا دې غرق شي نه زه یم چې دا په خپل اسلام قیامت ته لاړ نو یې عایشې هغه ورځ په ما ډېره سخته وه چې د طایف نه را روان او د په کاڼو ویشتلی کېدم او زما په وجه د اسمان فرشتو رب ته جړاګانې کول ما کوي سخته ورځ ما چې څومره مارونو د احادیثو او د تاریخ مطالعه کړې دا سختی د طالبانو ته اضافي وي ما ته د پیغمبر مبارک یو بل دردمن وخت مخې ته راځي یو دردمن وخت یو هغه وخت چې حضرت حمزه شهید شو او اسد الغابه وګوره هغې کې دا شته تفصیل په اسانیدو صحیحه شته چې د هغه نه یې پوزه پرې کړ غوږونه پرې شو شونډې پرې شوې نور اندامونه پرې شو بیا د ویرې معافي او سینه چاک شوشلې ده زړې ترې راوویست اینه ترې راوویسته او په هغې چکونه ولګېدل او هغه اندامونه هندې هغه وخت کافره وروسته مسلمانه شوه هغې په یو تار کې واچول امیل یې ترې جوړ کړو او هغه امیل یې غاړه کې واچو او په میدان ګډېده حضرت صفیه د حضور پاک ترور وه او د دې حمزه خور وه د حضرت زبیر ابن العوام مور وه حضور پاک را روانه وه نیغه را روانه وه او حضور پاک زبیر ته ورشه زبیره د
زما دا ترور دا مور دې منې کړه. ولې منې کوله؟ دا مطلب یو چې که دا خو ښځه ده، ښځه خو په کمزوري، که د خپل رور دا حالت یې اوس ولید چې هغه خو لکه د څاروي چې په سینګ په سرمن ټک ټک پروت دی، دقسې ټک ټک قطرې قطرې پروت دی، په دې څه چلو نه شي. حضرت زبیر یو مضبوط مجاهد و، یو پهلوان مجاهد و. جنګ یرموک وګوره چې تا ته د هغه بهادري معلومه شي چې څومره بهادر انسان و. هغه بهادر ورغی او مور ته وایي مورې، لاس یې ورته دقسې ونیو، وایي مورې مه ورځه، ودرېږه. حضرت صفیې وله داسې دیکه ورکړه چې زبیر یې اخوا غورځو. وی ته ما د خپل رور د اخیري ملاقات نه منې کې؟ نیغه روانه وه، دومره غصه روانه ده چې زوی له دیکه ورکوي. زوی ورته وایي وی مور رسول الله مبارک فرمایي چې منې کا، بس نیغه ودرېږه. خبره چې د پیغمبر راله نیغه ودرېږه، بس قدم یې وانه نشي. وی بچی ورشه زما واره ته ووایه ماله ته اجازت واله زه دا رور خامخا وینم، لازمن وینم. او زما درواره چې کوم سوچ دی چې ګنې صفیه نه ده خبر د خپل رور نه، او دا به وجاوي، دا به د غمه مړه شي. زه خبر یم زما رور سره چې څه شوي دي حمزه سره، زه د هر څه نه خبر یم. زما واره ته ووایه ماله اجازت راکړي، زه غم له نه ځم، صفیه مخ والو له نه ځي، صفیه ګریوان شلولو له نه ځي، صفیه نوحې او چغو له نه ځي. زه صرف دې له ځم چې خپل رور له په دغه عظیم شهادت مبارکباد ورکړو. او حضور پاک څومره خفه و، ویړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې د قیامت په ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما تره غوښې د مارغانو د حیواناتو د خېټو نه روځي او د الله میدان کې ودرېږي. څومره سخت وخت و. بل یو سخت درته وایم، دا واوره. زما مطالعه چې ما څومره پورې تاریخ سیرت کتلی دی او کومه مطالعه ده، هغه سخت وخت هغه چې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت کو. د شپې نه ورځي چې چا سره د بیت الله چابیانې دي، عثمان ابن طلحه، هغه ته دروازه ووهله. هغه د بیت الله د چابیانو انچارج هغه خوښه و، چاته دروازه د بیت الله کولاوي، چاته نه. کعبه شریفه چې خلک ته طواف کوي هغه یاد اوله راووته. عثمانه یو خبرې له راغلی یم، ستا قوم ما مجبورۍ دا وطن پرېږدم، پته نشته بیا یقین نه دی که زه مکې ته راشم، مهرباني وکړه چابي راواله د بیت الله او ما ته بیت الله کوله وکړه، دننه ورشم یو 2 رکعته پکې وکړه. عثمان پلار عثمان ابن طلحه چې ورغی کور ته چابي راواغشت، د حضور پاک تمه پیدا شوه چې ګنې ما ته بیت الله کولاوی. عثمانه شپه ده هېڅوک درنه نه خبرېږي، ما ته بیت الله کولاوی. وی چابي دقه د ما راواغشت، زما پوره اختیار دی، کل کل اختیار چې ورته وایي، که زه دروازې تا ته کولاوم او که د شپې په ما څوک نشي ویلی، دا زما اختیار او چابي دا ده، لیکن نه کولاوم. چابي را سره ده، دا ارمان دې نه پوره کوم، نه کولاوم درته بیت الله، دا خپل کار کوه. رسول الله مبارک سترګو نه اوښکې وبهېدې، عثمانه درخواست درته کوم، د قوم د کلي مې نه کولاوم. فوراً جبریل راځي او رسول الله مبارک له تسلي ورکوي او حضور پاک هم دقه د خپلې اوښکې اوچوي. وی عثمانه یو وخت به راشي، اشاره به درته کوم په دې ګوته او رامنډه به وي، چابي به راغلی او بیت الله به کولاوي.
او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ الله وچه غار ثور نه ووتو او مونږ مدینې ته دوی زه د حضور پاک هغه درد نشم بیانولی هغه کیفیت دې مکې ته به بار بار کتل قدم یې نه شو اخیستی بار بار په شا ګوره ای مکې ما احبک الی سمې خوښی نه ما اطیبک الی څه خوشبویه ما ته ای مکې ډېره مې خوښې ډېر خوشبویه ښار لولا ان قومک اخرجوني ما خرجت منك ولا سكنت غيرك که ستا قوم زه په وتو نه وې مجبور کړی زه به چېرې تا نه نه وې وتلې ما به بل ځای ژوند نه وې تېر کړی وی تر څو چې د مکې غرونه ښکارېدل نو حضور پاک قدم نشته شو اخیستی شا شاته به کتل مې د الله رسوله دی اوښې ته وښې د الله رسوله دشمن راپسې ابوبکر بیا به دې مکې ته راشم او که بیا به راشم هغه مکه چې حضور پاک خلقو سے پکې کړې هغه مکه چې حضرت ابراهیم او اسماعیل جوړه کړې هغه مکه چې حجر اسود دی پکې هغه مکه چې صفا او مروه ده پکې هغه مکه چې زمزم دی پکې هغه مکه چې بیت الله دی پکې ابوبکر پته نشته چې بیا به دې کور ته زه راشم او که به زه رانشم الله فورا جبریل رالیږي حضور پاک له تسلي ورکوي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد فکر مه کوه واپس به دې راوړم دا دومره قربانۍ چې زما محبوب ورکړی دي دا دومره سخت چې زما په محبوب تېرې شوي دي دا دومره تکلیفونه چې زما صحابه ورکړي دي څه دپاره دین دپاره اسلام دپاره پرېږدم دا دین اسلام خپل کار به کوي او که دا مخکې کم څنګه چې هغوی د دې دپاره قربانۍ ورکړي موږ خو دومره قربانۍ نه دي ورکړی نو ورکولی شو کم چې زما هغې صحابه ورکړي چې قرآن د هغوی د ایمان شهادت کوي او حضور پاک ور زه به څه قرباني ورکړم ته به څه قرباني ورکړې زه به دا قرباني ورکړم چې زه به په شپږ زره او په 8,000 تنخواه درس کوم دا څه قرباني ده ډوډۍ خدای ښه راکړي محتمم به دا قرباني ورکړي خلکو چندې به غواړي ته به دا قرباني ورکړي چې تا له خدای 1 کروڑ روپۍ درکړي دي او 1500 روپۍ به ورکړې دا قرباني ده مولا که لګیا دی او د دین دپاره منډه وایي او خلک هر څه کې وایي ورته محتمم چې خلکو ته چندې غواړي دا د رسول الله مبارک وینې او د صحابو دا وینې د هغه مخکې پرتې دي چې دا دې وینو لاج به زه ساتمه دین به مخکې کوم د دې قوم بچو ته به هغه قرآن ښیم کوم قرآن دی چې دا تکلیفات ورنه شي هر څوک چې هر څه وایي هر څه چې څوک وایي به چې دا کنځل در پسې کوي زه خپلو شاګردانو ته دا ویم زمانو مارونه یې ټول د تورنځو د معیارې او د ګردونامه او د مانځو دا ټول مونږ خپل وروڼه یو ساتو د خپلو شاګردانو ته زما د شاګردان مې تپوس وکړې زه دا درس ورکوم چې درته په یقین پته ولګېده چې پلانکې سړی تا پسې کنځل کوي دا هغه کوڅې له ورده دروازه ورته وه هېڅ ګیله به نه کوې ته ما پسې کنځل ولې کوې ما پسې بد ولې وې دا به نه وې ورته یې بچې دې راوباسه مړه چې حافظ دې درته جوړ زما دا مشن دی بس چې دا کوم در سره جوړ دي دې خواسې بچې درکوي چې دا کوم در سره ناجوړه دي د دله بچې راوباسه او د خدای قرآن په غاړه کې ور واچوه هغه قرآن مخکې که خلکو ته په سینو کې ور واچوه او الحمدلله زما رونو زه خو هغه کراچۍ نه والا لاهور پنډۍ اسلام آباد په دا KPK کې ګرځم په دا جلسو کې په دې ورځو کې تاسو ما په دې جنازو کې کمی نه ګرځم او د جلسو کې حاضري کومه
قسم په خدای دا دې دپاره ویم چې تاسو خوشحاله شئ د مورونه یې تاسو الحمدلله په خدای قسم مې راته وخوړ چې په زرګونو هلکان او جینکۍ په زرګونو دا حافظان شو قاریان شو عالمان شو مفتیان شو الحمدلله په زرګونو جینکۍ عالمان شو او حافظان شو په زرګونو هلکان حافظان شو او عالمان شو الحمدلله د خدای کرم ښه په ترقۍ دین روان دی هېڅ مایوسي موږ نه کوو موږ غواړو د دې قوم نه چنده به غواړو څوک راکوي که نه راکوي زما مسؤلیت دی زه د پیغمبر دغه وینو ته نشم کتی زه د صحابو دغه قربانو ته نشم کتی زه به لګیم زه به د خلکو نه سوالم کوم کوڅه کې به ورته کښېنم زه به لګیم بې تنخوا به درسونه م ورکوم زه به د خلکو بچي راوباسم هغه دین چې کوم دپاره پیغمبر قربانۍ ورکړي د خپل وس مطابق به لګیم به مخکې کوم انشاءالله دا قرباني به زه م ورکوم دا به ته م ورکوې او په شریکه الحمدلله اشته خدای پاک فضل دا روانه ده که خیر یو ځای کې مخکې ورځو کې زما یو شاګرد زما نه مخکې بیان کوه د عوامو ته یې داسې ستغې وې تاسو دین خدمت نه کوئ تاسو دا نه کوئ تاسو دا نه کوئ تاسو دا ما چې هغه بیان خلاص کړ نو مولوي صاحب دا تا چې دا چاته تقریر وکړ د هندوان دي که مسلمانان دي ته خو داسې لګې لکه په هندوستان کې چې هندوانو ته لګې ته څه کوې نو وي دا خلک مې غلی کښېنه په خلک دا جومات ما له چا جوړ کړی همدې خلک دا خو ما نه دي جوړ کړی دا خو مولانا مسعود الرحمن صاحب خپله ځمکه نه ده خلصه کړې دا خو تاسو راله جومات جوړ کړی ته راله جومات جوړ نه کړي نو زه به امامتي کوم ځای کوم ځه وایه دا مدرسې موږ له څوک جوړ تاسو یې جوړ دلته موږ چندې وایو هر سړی د خپل وس مطابق کوي واخله پیسې څوک سیمټ راوړي څوک شګه راوړي څوک رچ راوړي په شریکه لګیا دی دین خدمت شروع مدرسې راله تاسو جوړې کړي دي جوماتونه راله تاسو جوړ کړي که ته جومات جوړ نه کړې د پیغمبر په مصله څنګه ودرېږي ته راله مدرسه جوړ نه کړې زه به درس کوم ته زما طالب په جومات کې دیره نه کړې او هغه وظیفه ورنه کړې زه به سبق چاته ښیم ته چنده راونړې زه به سبق چاته ښیم ته زما طالب له لنګر ورنه کړې زه به سبق چاته ښیم دا موږ ته چې څوک ملا وایي مفتي وایي شیخ وایي عالم وایي قاري وایي حافظ وایي په خدای ستاسو د برکت او چې تا ماله دا بچي نه وې رالېږلی چې دلته دا نن پټکو سره ناست دي نو ما به دا سبق چاته ښاو دا بچي راولېږل ټول عالمان نشي جوړېدی څوک به ډاکټر جوړېږي بغیر د ډاکټر نه عمل چلېږي زما علاج ونه کړي زه به مزد څنګه کوم زه به روژه څنګه شم بې د انجینر نه عمل چلېږي چې ما له انجینر موټر جوړ نه کړي ما له سړک جوړ نه کړي پل جوړ نه کړي زه به څه کوم بې د دوکاندار نه دا عمل چلېږي تاجر نه بې د زمیندار نه چلېږي چې دی ما د ځمکه ونه کړي زه به خورم څه بې د ساینسدان نه چلېږي چې دی ما له میزایل جوړ نه کړي دی ما له ټمبم جوړ نه کړي زه به دنیا کې ژوند څنګه دی دغه څیزونه هم ضروري دی دنیا دپاره صحابو زمیندارۍ نه دي کړې صحابو تجارت نه دي کړې حضور پاک په مخ کې لیکن زمانو صرف یو فرق زمونږ او د صحابو ډېر دي خدای یو درته وایم دا تجارت به یې کوو زمینداري به یې کوله هر څه به یې کول نوکرۍ هم کړې دي خو چې د دین ضرورت پر راغی خپل مال هر څه به یې د دین نه قربانول دقه رنګې تاسو تجارتونه هم کوئ زمیندارۍ هم کوئ دوکانونه هم کوئ نوکرۍ هم کوئ خو چې کله د الله د دین او د قرآن شریف کم دپاره چې دغه سختۍ تېرې چې ما درته ووې د دې ذکر راغی نو بیا به خپل مال خپل بچی خپل دولت د الله د دغه روشي دین نه قربانوې که ښې انشاءالله وایه داسې نه شوق سره شوق سره لاس اوچت کې شوق سره انشاءالله وایه که به قرباني په شریکه به چلوي انشاءالله تر اوسه پورې چې موږ تاسو د دین ما به چغه واله چې خدای مو بخا جومات جوړ شو که جوړ نه شو څومره ښکلي جومات خدای پاک دا ټیک ده چې اوس هم پکې کارونه پاتې دي ورونه پاتې دي پکې ټایلونه به پکې پاتې کارونه به پکې پاتې بیسمنټ کې هم کارونه پاتې دي خو الحمدلله ډانټه جوړه شوه
هغه طرف ته زما خو دوی ته لا نه دي ویلې خو زما خو دا خیال دی چې دغه طرف ته مکمل دقسې بلډینګ جوړ شي لکه دا شاته بلډینګ کې جوړ دا به کېږي انشاءالله ما وتا چې دا سوچ وکړه ما وتا زه وتا دا سوچ وکړه چې په دا مدرسه کې د الله د هغه دین خدمت کېږي چې بس ما درته تفصیل ووایي دا قرآن خدمت کېږي چې کوم زما ښکلي مبارک پیغمبر قرباني ورکړې ده دا به مخکې کوو او ما ورته دا سوچ وکړه چې دلته خو د الله د قرآن خدمت کېږي الله خو زموږ ستا شریک دی د قرآن خدمت کېږي قرآن خو زموږ ستا شریک دی د دین او د اسلام خدمت کېږي خو زموږ ستا شریک دی انشاءالله العزیز یو وخت به راشي چې دلته به جلسه کېږي او په هغه جلسه کې به د بلډینګ او د آبادۍ دپاره چنده نه غوښتلې کېږي که خیر انشاءالله العزیز د دین دومره زه نه خوشحالېږم د دین په طرف یې دومره چې الله خوشحالېږي دی له پیغمبران رالیږلي دي الله دی له پیغمبرانو وینې بهیولې دي دی له مقدس خلق رالیږلی دی الله په دې ډېر خوشحالېږي دین په طرف زما ستا نه زیات خوشحالي خو دا دنیا یو د ازمایش ځای دی د امتحان ځای دی ما هم ګوري چې ستا وس کې څه دي ته څه کولی شي تا هم ګوري چې ستا په وس کې څه دي زما د قرآن دپاره څه کولی شي نو موږ په شریکه شکر دی کوو به که خیر ټول هم ستاسو ما د دارالعلوم نعمانیې غټه جلسه وه دا فیض محمد جان ناست و پکې دا خلک ټول پکې تاسو به ناست وې څه کال دومره جلسه شوې چې دونه چله شوې په ټولو کې مې د عوامو شکریا ادا کړې مې د ستاسو د ټولو شکریا ادا اوس هم د ستاسو شکریا ادا که چا دې جامع محمودیې زه یې ولې ادا کوم محتمم صاحب خو هغه دی هغه نه دا زمام دین دی دا مدرسه یوازې د ده نه زمام ده دا مدرسه یوازې زما د رستان ده دا سپینګیري په کمزوري وجود او په ناجوړه وجود په داسې وجود کې دا غریب د ګرځېدو قابل نه دی دی راشي دلته او د دې خپلو ماشومانو بچو پوره نګراني کوي د دې خپلو بچو پوره نګراني کوي یو تجربه شته یو پوهه شته شکر الحمدلله یو اخلاص پکې دا به سبا نه مونږ به هم نه یو تاسو به هم نه نور خلک به او د قرآن دا خدمت به دلته روان انشاءالله العزیز دې نه غټه صدقه جاریه بله نشته تمارو اخیری خبره درته کومه بانګ وخت دی اخیری یو ټکی ده چې مونږ خلکو کې یو خدا مهرباني وکړي دا په ودونو بې ځایه پیسې لګوي بې ځایه پیسې لګوي دا څه کوي لکونه روپۍ په شادي حال کې واده دی راوړی مدرسه کې کمره پې جوړه مړو خیراتونه دي مفتو کې لکونه روپۍ خیرات شو یو څه ورځ او که ورته مه کوه بدنام بیا به خلک وایي چې د پلار باندې څه ونه کړل دا د شادي حال ډوډۍ ټول ارامه دنه روانه ده ټول هغه خلک کې د پېښور کې نه دا زمونږ خو ګزاره کوي پېښور کې مزه خو اکثر ځم که نه پېښور کې اکثر ما ته وایي یاره جي مونږ خو د زرو بندوبست کړو 2000 راپسې راغلل مې دا 2000 فرشتې وي فرشتې خو چا پسې ډوډۍ نه خوري که پیریان مخکې ورځو کې یو پوسټ چا راولېږه یو هلک شادي حال کې ډوډۍ ته ناست و هغه د شادي حال هغه مالک ورپسې راغی هغه هلک یاره وروره ته څه کوې د خدای خاطر وکړه هره ډوډۍ کې ته دلته ناست دی هره ډوډۍ کې ته دلته ناست دی او دوی ما ته د واده زلمي په خپله ویلي دي ځکه راغلی نابللې خو نه یم وایي خدای دې غرق کړه دا د واده پروګرام نه دی دا د ماشوم حقیقه ده ورسره باید پرده واچوه بیا به نه راځي دغه خلکو ستاسو دغه ډوډۍ کانې وخوړل ښه نه ده چې د هغې په ځای ستا دغه مال او ډوډۍ دا ماشومان وخوري څوک به وي چې د خپل زړه د اخلاص نه د مدرسې سره د الله مال د خدای په لار کې په دا مدرسه کې ولګوي یو کس چې پاسې اعلان وکړي دا نور به پسې که خیر انشاءالله شروع شي څوک به جناب 20,000 روپے اللہ دے دل وستر کی اللہ دے قبولی میاش پس ورکولی شي شل ورځې خبر نشته اچھا یو طالب دې دغه والد صاحب دې نو میدان سره ولیکا جی جناب بل چا بسې خیر دی لا هغه چې څوک دلته ورکوي هغې دپاره ترتیب جوړو
خدا راته وایي چې څوک اعلان وکړي یو څو کسان جناب 5000 وارث خان دی لکه څو ماشاءالله دا زما کلاس فیلو دی وارث خان 5000 ولیکه ورته جزاک الله بله د چا چې څه وسي پاسه د حضور پاک د دغه چمن دپاره د هغې د سیرابۍ دپاره نیت دقه وکړئ په دا 15000 او 10000 روپۍ د چا کور نه روانېږي او ګورئ چې خدای درکوي که نه څونه 10000 لکه څوک دی ما خو نه پېژنم طارق جان دی ماشاءالله زمونږ د خیر طارق جان حاجي صاحب ولیکه 10000 ماشاءالله جناب بل فیض محمد رانه چې تلار نشي نور به ګورو سره جی قاری زین الله شاه صاحب دوتمانزو جی 10000 فیض محمد تو تختیر سا او کنه وای لکه فیض محمد نه ته وای نه روټین کې نه اعلان وکړه چې دا خلک ستا په وجه لږ را ګرم شي چې ثواب دې زیات شي هغې ته ما ویلي دي زما پیسې راته وویله دي یو څو ورځو کې ملاویږي زما طرف 1 لک روپۍ دي جزاک الله جزاک الله الله دې راولي الله یې دله پکې برکت واچوي ښه صاحب شاباس یو څو کسان اواز وکړئ نه 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 یار دې ما نه رفم نشي ویلی په ده زه زورور یم دا په ما ګران دی دی والد صاحب دی الله دې په خبر انوار نازل کړي والده صاحبه د مدرسو سره تعاون کوي الحمدلله قاری روح الله صاحب 5000 شاباس الله هغه ملګری دی هغه ځای نه اواز وکړه شاباس یو څو کسان وویل هله هله دې ملګري 5000 راوړئ مراد صاحب مراد صاحب دوتمانزو الله دې قبول کړي ماشاءالله 5000 حاجي صاحب مالا خدای ته وګور دا زمونږ حاجي صاحب دې اوس تازه راغلی څلورو میاشتو نه او ډېر ښه انسان دی 5000 نقد او 5000 مهر مؤجل 15000 پسې نیټه دار ولیکي واقعي 5000 دې بلې ماشومې راوړې نغدې الله دې ژوند د خوشحالۍ کې الله دې برکت جی سردار علي 5000 ماشاءالله شاباس یو څو کسان څوک دی نو مې لږ وایه لږ بشیر حاجي صاحب دوتمانزو څومره 5000 فیض محمد آواز کوه زه څه ووایم چې څونه ووایم نو که لږې مې ووایې نو ته به خوشحاله دوی به خفه که ډېرې مې ووایې دوی به خوشحاله ته به وایې چې دی ملا خو زما سر له تبرو برم خو ته راته وایه یار ما په ازمایش کې ما چوه زما خو خپل ځانې چې رښتیا خبرې خروس کو روان دی الحمدلله خو زه به د چا نه علم وله هر چا دوست دم چې غوښتې ورنه 20000 روپۍ به ورته زه برابر کړم انشاءالله هغه زړې خو مې در کړې وې نه که 20000 به ورته زه برابروم انشاءالله العظیم دا به وله ورکړم جاوید فروټ والا څو دي 5000 څوک فصیح الرحمن صاحب کم دی اوه ماشاءالله فصیح الرحمن زموږ د ترجمې شاګرد دی صاحب جی حضرت څو لیکو 5000 یاره 5000 خو لږي هغه چې پنشن خدای اخیستی دی اوس تنخوا ختمه شوې ده 10 به ولیکو 10000 ولیکو فصیح الرحمن صاحب الله دې له وس او طاقت درکړي الله خوشاله کا جی حضرت چا به ودرېږي لږ یو څو کسان وایي مړه 15000 روپۍ څه شی دی یاره سړی ورکړي جی څو نوم ولیکه څوک دی ها ولیکلی شوې ښه جزاک الله فیض محمد خدای ته وګوره
30 कहने के दिया था 50,000 बा फिर मोहम्मद से पसी हुई वे कहला कि 20 कहला 30 और कहला 50 तेरे 50 अल्लाह ने कबूल की उस पूरे तेरे दस्तार बंदे ना तर उस पूरी 21 लाख रुपये कार शेवे अल्हम्दुलिल्लाह दा परिस्तरी वाकई नवे जी हजरत जी 5,000 दी बची पसी उठी का 4 बार दे हाँ इस्माइल शाह सोच दे 10,000 इस्माइल शाह क्या बे वक्त बांगी हुए कि बस ब्या मुंजम का वाला शाह बसे हला 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 5,000 उठी कदी बची पसे 10,000 अल्लाह कहता ख्वारशिद नहीं उमर दो वाला और माशाअल्लाह मतलब 10 खोने लेके जाते कैसे यार 20,000 का अर्शद पसे 10,000 दौली का अर्शद उली का जमंगा जब उमर दो वाला दे दुकानें दे अल्हम्दुलिल्लाह गुनो दे खालक दे और ज़ेब दिल तरी 20,000 रुपये पसे उली का 10 और पसे मुंग और वाचो दे क्या बसे तामर गरी 5,000 ये हजरत नुमुली का महल्ले दे माशाअल्लाह शाह सवार 5,000 उली का ये हजरत जो सो कसानुरी के नब्या बदासियों कुछ सादर होना कर लो कदल तरोड़ी जल्दल तरोड़ बखी सादर पर निस्बत लगा तासो कि सो को वर्कुल ख्वारी दिल तनक दे जो बुटे मेरा बानी के दिल तरोड़े कि मंगो गुरु तासो दासे मखामख चेहरा हुई नो ल खुशाला बचो खुले हम बखजे सुकना दे रोल ख्वारी दिल तरोड़े क्या बसे बगैर आगे ना पस वक्त पर सिर्फ पाने के नहीं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह ताला का देखो जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह इधर खैर और बरकत दर की माशाअल्लाह माशाअल्लाह ओ शाबाश माशाअल्लाह 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 जज़ाकल्लाह दाग से अल्लाह ने कबूल की अल्लाह ने कबूल की अल्लाह ने कबूल की माशाअल्लाह दक़सिव निसा परे के दिल तबरोड़ी अल्लाह ने कबूल की अल्लाह दे अजर पदवाला जहान दर की अल्लाह मुकामयाब के बच्चे माशाअल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह शाबाश 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 माशाअल्लाह अल्लाह ने कबूल की दार तखपल वस्त खा अरे कहता मुजाहिद कुल से फजलुन ने गोरा से बेसा हुआ था او کنه یار زه خدای ته وردا نو مړه دا لزر مونږ وې خپل ناسي وته اوس به دوی ماته وې چې دا دې څوک دا شی ډبل کول غواړي 5,000 نه نه پنځه کې دي شوبه حفظ ناظره به دوی بیسمنټ ته کوزي او کار پکې ډېر دي صاحب ها शाबाश माशाअल्लाह माशाअल्लाह जाबस शाबाश 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 और दा मरगरी पर 5,000 रोड़े अल्लाह दे कबूल की दब अल्लाह इले अरसो खालिस दा अल्लाह दा रजा दे पर दे अल्लाह के आलिहि व असहाबि अजमाइन इला अलमीना खुदाया दा से तुम मजलूमान बची सनदुन वागितल बटियो तल अल्लाह ददी वालिदैन ददी खुशालो खुशाला के अल्लाह दा बची कामयाब के या अल्लाह दे जामिया महमूदिया बदील तरक्की वर के आया कामयाबी वाला वर के अल्लाह
محتمل سے مولانا مسعود الرحمان سے بھی دمائتے ہوں داغے کے سپر بچی دی اللہ دا مدرسہ چلول ورطا آسان کے اللہ دا خلو غیبی مدخلانوں نے مدد ہو کے اللہ کی دا نمبے اور دن تروسا پورے دے مدرسے سے رچا سے امداد کرے دے ہر قسم کے کڑے دے اللہ دا غیب بدلے پر دنیا کی مورکے و آخرت کے مورکے اللہ کے سمر کار دے کے پاتے دے لاندے بیسمنٹ کے برا نور میر کار دے تعمیر اللہ دا ستا مدرسہ دا اللہ ستا دا قرآن خدمت پکی کی گی ستا دا دین خدمت پکی پروردگار کی گی دا دا ذاتی ندا دا ستا دا خدایا اللہ تدی سرا مدد ہو کے دا خلو قیبی خزانوں نے پروردگار مدد ہو کے دعاو کے مولانا مسعود الرحمان سے اپتا ددی مدرسے بانیم دے ددی مؤسسم دے ددی خدا پارٹی روی پہ اخلاص خدمت کرے دے کہ اللہ روح صحت ورکی اللہ شفا ورکی اللہ عافیت ورکی اور اللہ عزت اور دے بچو تے دعا کے الحمدللہ بچی عالمان دی سبا کے حافظان دی اور بے اخلاص کا دی مدرسے خدمت کے دے اللہ دین دا امانت تے منصرہ دے دا بار بار ویم دا امانت تے منصرہ دا اللہ مدرسہ دا اللہ را دیکھیں اے دا ٹولی مدرسے دا اللہ دی دا رچا ذاتی جاگیرون خود دی دا اللہ دی دا منصر علم محترمین سر امانتون دی دعا کے لئے بچوں تے چلے اتفاق نصیب کی اور اللہ والدقہ مدرسے دا صحیح خدمت توفیق نصیب گردو لکی اور جتو ندیب کی خدمت ہوگا اور دا چندیر آگوالی دا ٹور بلڈنگ دا بچوں پا خدمت پاندے دا عرص جوڑ کیوں اللہ والا مزید حمت ورکی اسلام بیمار دے دعا بتاو کہ اللہ روح صحت ورکی اللہ کے سکر بیمارانی تو شفا ورکی اللہ کے سکر چاہتا حسن حیات کا گاڑی اللہ دے والا روح صحت ورکی اور جو سکر بیماران دے اللہ روح صحتون ورکی اللہ شفا والا ورکی اور جو کم قلداری قلدون اخلاص کے تاچا چنن کم حمت کے ارادیہ اکڑے خدا دا والا پیشکی قبول کے اور دے خیرات کی چاہ تعاون کرے دے اللہ دا والا قبول کے اور دا مومن خان قالی سے بھی ضرور وفات شیئے ہوا کرو نابل وغی تبدو کے جلے مغفرت تصدیب کی اللہ دا خیرت کو چارے نصیب کی خیرات دی تدو کے بیماران دے اللہ دے والا روح صحت ور کی اور چاہتے سرم کا یاد دے چاہتے ست تکالیف دے اور دعاو کے دلہ جیتا آو دلہ جیتا دعاو کے فیضان اللہ سے ابتا اور دل تب ہمیشہ پہ سٹیج بھوم سرناس کو آو دعاو کہ اللہ تعالی دا خیرت خوشحالے نصیبی کی اور اللہ تعالی بچور صبر و دلہ حق دعاو کے اور دلہ محمد خاندہ سواتو اغیتم دعاو کے مشتاق استاد دا ٹول اللہ بخی اللہ دے مغفرتون نصیب کی اللہ دے آخرت خوشحالے نصیبی کی دچا بچین اللہ دے اولاد ورکی دچا نارینہ اولاد دے اللہ نارینہ اولاد والا ورکی اور دا استادات دا مدرسین کے دل تحریبی تا دعا کہ اللہ تعالی مزید توفیق نصیب کی اللہ کامیابی نصیب کی راغل دوستات کے سمر دی اللہ کے پذڑ کے دچا سا حاجات کی شرعی والے پورا کے اللہ کے چاہتا سب پریشانے اور خوشحالوں باندے بدل کے اللہ آج مامون دے رہے گاڑی بیمار دے اللہ دے روح صحت پر کی سمر بیماران دیرا ابھی کی نمونہ خلال دی مدرسے متعلقین دی دین مدرسے نا سمجھ لی تاریخ جی دی کور والا بیمار دے اللہ دے روح صحت پر کی اللہ دے شفا ور کی اور زمودہ پیز محمد پتو کی ماتوی دعا کے والدین ہوتے جہلے پا قبر انوار نازل کی اور اللہ تعالیٰ پا کاروبار کی برکات ہوا چیزا مجاہد اللہ جی سے سمرہ دوست آتی ٹوڑا دا دعا کے چلے دا خیر اور برکت و عافیت زندگی نصیبی کی تمہرا علماء چندن ظالم دا چه تمہرا نظمون والا دوستا دی دا علماء چرالل اللہ دا ٹوڑ علماء و علوم کی برکات واتے اور بیادنا خدای سوال کرو اللہ دنا سوال کرو دا دی مدرسی جملہ ضروریات خدای دا خلو غیبی خزانوں نے پورا کے اور در مدرسے کے تمہر تعمیرات کی بخیر مکمل کے اور درسون اللہ مزید کامیاب و کامران کے اور دا بچی جو کم فارغ شو اللہ دا دی والدین دا دی پا خوشحال و خوشحال کے دور کے کم دل تا سبق ہوئی اللہ غم کامیاب کے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و اصحاب اجمعین برحمت